رواه البخاری. بعض شعرونه چې وی هغه کې حکمت وي او هغه کې فائدې وي او هغه د عبرت وي. ان من الشعر حکمتا. بعض شعرونه وی هغه کې حکمت وي، د حکمت نه ډک وي، فائدہ مند وي او بنده ته ترنا ډیر خیر رسی. او لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویلو چې یو حدیث مشته، الشعر هو کلام فحسنه حسن وقبیحه قبیح. دا شعر چې دی دا یو داسې کلام دی چې ښه ښه دي او بد بد دي، چې څوک یې ښه طرف ته هغه اشعار جوړوي او په ښه نیت باندې جوړوي، د حکمت شعرونه وي نو هغه ښه دي. چې څوک یې ښه نه جوړوي نو هغه د بدو دپاره وي نو هغه قبیح دي، قباحت وي پکې. بعضې فحش شعرونه وي، بعضې فضول وي، لایانی، بالکل اړو څه مقصد یې نه وي بلکې فضول گویی وي. او دا بعضې شاعران شته، دا خلک لارو کوڅو کې دا شاعران ډېر وي او د هغه یو نښه دا وي چې د دنیا خوار وي. دا بس دغې ته ناست یو ورته وایي ته څه ووایه نو هغه څه ووایي، جوړی څه پسې څه جوړی، څه پسې څه جوړی. چرګې دي چرګان زما ګرځي په ډیران زما، ګرځي په ډیران زما، چرګې دي چرګان زما. دا شعر شو، اړو څه مقصد یې نه. نور هم دا خلک اړم وي فضول گویی کوي. یو دغه شعر وي، یو داسې وي چې د چا عیب بیانوي، دا هم ښه نه دی. بل داسې وي چې چا چاپلوسي کوي، خوش آمدي کوي، لکه د وزیرانو او د دې حکومت د خلکو یا وټونو په ورځو کې چې دی نو بس یو ته مدح وایي بل له مدح وایي، د هغه نښه چې دی نو هغه او د هغه ذات خلکو ته داسې کوي، بل سپکه وایي یا د هغه درنه وایي، دا هم ښه نه ده. بله شعر دی چې د دین خلاف استعمالیږي، غیر خلق پکې دهریان وي، کمیونست وي، هغه دا شعرونه به جوړول او د الله رب العزت د ذات نه به یا شکایت کولو یا به د سره دنیا بغیر د خالق نه او بغیر د خدای نه منله چې دا دنیا ځان له ده. د بر علاقو پر هغه کمیونست ډېرو دهریان. بعضې داسې شعرونه وي چې هغې کې خلک ټوله ورځ بس شکایت کوي او د غم او د افسوس او د نیستای د دې هغه مدح پکې وایي داسې شوم داسې شوم او ښې په خوله باندې نه راځي. دې کې د شکر هغه ماده کمه شي، شکر پکار دی، دی ناشکري کوي په خپلو اشعارو کې. لکه وایي زما په شان په دنیا کې څوک خراب تراب نشته او زه داسې یم چې په مخ د ځمکه زما عمره سپېره وایي څوک نشته. ځان له تخلص هم کله خلک داسې ږدي، بعضې شاعران ځان له تخلص مفلس کې دي. مفلس خو دې ته ویلی شي چې هېڅ شی ورسره نه، نه مال لري، نه حالي وي، نه کورې وي، نه بل څه وي. نو دا څومره لوی ناشکري ده. ولې دله الله هېڅ نه دي ورکړي، بلکې دا د شاعرانو د دې تخلص او د دوی د دې شعرونو په وجه باندې په دوی باندې چېرته خرد بیا هم نه راځي په هغه شاعرانو چې هغوی شکایت کوي. بس عمر له غریبانان چې دی نو خراب وي. که د ملک حالات سم وي خو د دوی حالات خراب وي عمر له. او بل هغه شعر دی چې په هغې کې دین بیانېږي، د الله معرفت بیانېږي، د نبی علیه السلام صفت کېږي او د حکمت او د هوښیارتیا او د عقل
د دې خبرې وي پکې نو هغه ښه شعرونه دي. پښتو کې هم شته، اردو کې هم شته، عربیه کې خو خود شته، پارسای کې هم دي. سعدی نامه د حضرت سعدی رحمت الله علیه، گلستان، بوستان، سعدی نامه، دا شان د مولانا روم رحمت الله علیه اشعار، داسې پښتو کې د عبدالرحمن بابا اشعار چې کوم د حکمت دي، داسې د خوشحال خان خټک هم ډېر ښه اشعار پکې شته. د نورو شاعرانو هم شته، خو باندې شاعران خو بس په زوله ډم وي او فلسفې وایي او هغه څه وایي چې هغه په خپله په ذهن کې څه راځي نو هغه وایي، نه ځان د دین تابع ګڼي، نه ځان د شریعت تابع ګڼي، نه ځان د خدای یو بنده ګڼي، بس د ځان نه یو باغي انسان جوړ کړی. نو چې فایده پکې وي د دین د بنده د اصلاح بیا صحیح دی. لکه دا حمد و نعت وي، مناجات وي، قصیده شوه، نورې قصیدې دي، دې کې هغه خبرې وي چې بنده ته پکې محبت د الله رب العزت او د نبی علیه السلام راځي. ان من الشعر حکمه، بعضې د شعرونو نه هغې کې ډېر حکمت وي، د حکمت حامل وي. ټول اشعار خراب نه وي، بعضې پکې ډېر ښه شعرونه وي او د حکمت والا شعرونه وي. دا خوشحال خان خټک څه بعضې شعرونه دي. د غیرت پورې وایي چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. پټکي ډېر خلک تړي، خو د پټکي قابل خلک کم وي. پخوا به پټکې د سردارای نښه وه، نو جنګ له به چې څوک تلل نو پټکی به یې تړو، نو هغه خلک کم وي او هسې به ډېر وتړي. یعنې د سردارای او د بادرای پټکی هغه د ډېرو کمو خلکو وي چې کم سر د دې قابل وي. یا یو دای کې وایي یو هغه سړی احمق بللی بویه، یو هغه سړی احمق بللی بویه چې بربنډ لامبي په نهر په سیندونو. هغه ډېر کمعقل بې وقوف دی چې هغه برهانه او بې لباسه برهانه او بربنډ نهر کې او په سیند کې لامبي، دا ډېر کمعقل دی. او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې خبرې کړي په ګوتو په لاسونو، بس خبرې کمې کوي، لاسونه ورسره ډېر خوځوي، دا هم ډېر کمعقل دی. نو هغه د عقل او د حکمت خبرې دي پکې، دا ښه شعرونه دي. وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے نبی علیہ السلام فرمائے هلك المتنطعون، هلاک شو هغه څوک چې ډېر مبالغه کوي، ډېره مبالغه کوي، هغه یې هلاک شو. قالها ثلاثا، نبی علیہ السلام دی خبرې له درې وارې ووی، وی فرمایل هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، دا درې وارې وفرمایل. د دې دریو ځلو په وجه باندې دا د تاکید خبره شو نبی علیہ السلام چې دا وفرمایل، صحابه پوه شو چې دا ډېره زیاته د تاکید خبره ده چې هلاک شو، خراب شو هغه څوک چې هغه مبالغه کوي، خبرې ډېرې لویۍ او بڑا چڑھا کر پیش کوي. او پښتو کې به دا و چې خبره دوره نه وي او دوره ترې جوړه کړي، او د وړې خبرې نه یو غټه خبره جوړه کړي، او د چا یو معمولي غوندې یا صفت وي او یا نه د هغه نه یو لوی صفت والا شروع کړي، غرتې جوړ کړي. نو دا نبی علیہ السلام وفرمایل چې دا خلک هلاک شو، دی تباه شو. د دې تعلق شعر سره هم راځي، شاعران ډېر دا کوي، شاعران دا ډېر د مدح وایي او لوی ولا بیانوي، او هغې خو حکم حدیث کې ډېر سخت دی چې څوک د چا مخامخ صفت کوي، د هغه مخامخ صفت کوي. نبی علیہ السلام فرمایي خارې راوالی په دې خوله کې ولا واچوئ، د هغه صفت کوي.
او چې خيار وي هغه په صفت انتهایی خفقيږي هغه په بوج کېږي هغه صفت چې دا دې سوري او دا اصل کې دا صفت نه کوي دا د خلکو ته په داسې شکل کې ښکارا کوي چې دې داسې وام تاسو وګورئ چې داسې دی او کنه دا خو دې صفت نشه مزمت یو بنده به یا ټول صفات په پکې یا وی یا نه خو د نبی علیہ السلام ذاتو چې ټول صفاتو مجموعه وا انسان نه کله یو شان وی کله بل شان وی ها یو احترام دې قدر او احترام دې لکه والدین شو د بنده نو کاغی بالفرض اغی کې سو عیب او نقص وی خو د بنده په ځړه کې دا غي او قدر احترام خپوروي خپل کمزوري مور او پلار مسوک چاله په بدل کې د خپل مور او پلار ورکی پردي مور او پلار بدل نه خپل واخل نه مال دک خدي ولې باغی په سینه کې چې کمزړه ده پای کې محبت ته هغه ولا بل څوک نشي ورکول داسې استاد شو داسې شیخ شو داسې خپل مشر شو نو کچره بنده ته پاغه کې سنقص ښکارا شو نو هغه د بنده په سترګو کې ځکه نه راځي او په زړه کې وایي چې یاره دا خو زما شیخ دی داسې دی خو هغه د دې خپل حد نه اوچتول چې هغه د خپل حد نه سیوا کوي دا نه دی پکار البته که دا هغه صفات بیانوي چې د هغې په وجه د دې مرید اصلاح شوی ده نو خیر دی هغه بیان کړي چې مال الله رب العزت په دې کې اصلاح راکړی او یو بله نقطه ده پکې که شاعر وي او که غیر شاعر وي خو چې د چا صفت وکړي نو هغه دې ورسره دا ووایي چې زه خپله دا وایم چې داسې ده زما خپل دا خیال دی نو بیا پکې وایي دی نه ګناهګارېږي او خو هغه به هم مبالغه نه کوي نبی علیہ السلام فرمایل مبالغه کوونکي هغه چې دي نو هلاک دي سړی هم کوي دا مبالغه او ښځې ډېرې کوي ښځې دومره زیاته کوي چې د حد نه سیوا چې څه کار وکړي نو هغه کار بیا چې بیانوي ډېر زیات ورسره بیا د خپل طرف نه چې بل بنده ته د هغې هغه درونوالی معلوم شي نو ډېرې لویه هغه خبره غټوي شیخ صاحب به فرمایل وی ښځې چېرته دوړې صفا کړي نو چې بیا راشي نورې زنانه ته تپوس کوي وایي چې څه دې کول وی چې خارې وې دوړې وې په درو کې لیش لیش خارې وې لیش لیش خارې وې هغه دومره عامه شوه چې هر چا ته پته ده چې لیش نه وې یا دوړې وې یا نه وې خو دې ترې نه لیش لیش خارې جوړې کړې لیش لیش خارې خو چې کوټه راوغورځېږي چتې راوغورځوي بندن هم لیش لیش خارې ارځوي نور هم داسې مبالغې کوي زنانه ډېرې کوي د معاشرې د خبرې داسې منتوي دي سره بیا خلک هم هغه شان کوي کار نه ده بنده دې ورسره بیا وایي چې یاره زما داسې خیال دی چې داسې ده یقیني دی نه وایي یقیني دی نه وایي چې یقیني داسې خبره ده د څه څیزونو کې دومره زیات تبدیلي راغله چې بعضې ګناهونه به مخکې هم او اوس هم دی خو هغه ګناه کې بیا ګناه سیوا شو ګناه کې ګناه سیوا شو فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه یو ځای لیکلي دي نقل کړي دي چا چې ریا خو دې ته وایي چې بنده یو کار وکړي او خلکو ته یې ښایي دې ته څه وایي ریا وایي چې یو کار بنده وکړي او خلکو ته یې وښایي لکه نفلی روجه ونیسي خلکو ته ووایي چې ما نفلی روجه نیولې ده خلکو ته یې ښایي نو دا ریا شوه خیر خیرات وکړي نفلی او هغه خلکو ته ښایي دا هم ریا شوه دا خو ښه نه ده خو فضیل ابن عیاض وی دغه ریا خو به خلکو څه کار وکړه نو وبېښوله اوس د آخرې زمانې خلکو څه نه کړي او وایي مونږ دا کړي دی په ګناه کې ګناه در ګناه یو یې کړي نه دي او بلې خلکو ته وایي مې کړي مې دي هغه خو بلا بیا هم څه وایي چې مونږ څه کړي دي
نو هغه په پاغه الله نسل چې دا اوم کړل نو خیر یې سره اوس ما سره سنشته خدا چې چاني کړی او وای مونږ کړی چې دای سره به الله سکے لکه دا خدای باندې نو تاسو کړی نه دی وای مړه خو بس دا څه ده لکه لار یو جوړه کې پورت په بل لګای دا هغه آسان ټول ته پته نه ني بدست مبارک بدست مبارک د دې وړو خبرونه دا وړي نه دا خو غټي دي اسوان د وړو خبرونه ګناه جوړيږي نبی علیہ السلام عائشہ بھی تو فرمایل وی عائشہ ګناونه سپک مګاڼه بعضی ګناونه واړه ښکاری بنده ته د سپک مګاڼه د دې وړو ګناونو نه غټ ګناونه جوړيږي څنګه یو ګناه وړو کې ده خو بار بار کېږي نو هغه ګناه کبیره وګرځي ګناه صغیره په بار بار کې دوسره ګناه کبیره ګرځي مثال دا څه ده لکه شګه ده نو شګه خو ډیره نارای ده خدا غروم د دې شګو نه جوړ ده وګوره غلطه نو چې راجمع کېږي د شګو په شان ګناونه نو د دې غروم ر ګناه به نه جوړ شي نو سپک مګاڼه ګناه سپک مګاڼه چې روایت بس دا خو صدور ګناه نه ده عائشہ بنت نبی علیہ السلام فرمایي دا مبالغه اومه خانه لکه دا دروغ ته خلق بودي مفزي ګرځي دروغ طرف ته ولې دا دروغ شو دی به بیا سني او وای به چې دا شو په عربو کې هم دا یو لوی به کوله مبالغه به کوله او اوس دلته هم دغه شان وي عربو کې دا یو مشهوره مقوله په خوا بوا چې د پلان کې سړي د یورو ډیران ډیر زیات غټ دی تا لیدلی دی وایي د هغه د یورو ډیران د یورو یو لوی ډیران دی نو د دې څه مطلب شو چې د یورو ډیران یې غټ دی نو د اور ډیر بل کړی دی انغري کې اور ډیر بل کړی چې اور ډیر بل کړی دی نو د پخلی ډیر کړی دی چې پخلی ډیر کړی دی نو د ملمانه ډیر راغلی دي چې ملمانه ډیر راغلی نو ډیر سخی دی نو هغه به په دې باندې وګورئ وي د یورو غاړې دی دوره یورې ویشتې دي د کور نه دوره یورو جمع کړي دي چې د هغې نه غر جوړ شوی دی دا ډېر سخي دی مبالغه به یې کوله باندې یا نورې مبالغې زمونږ په دې دغه کې شته بعضې خلک کوي خو د وړو خبرو خیال ساتل پکار حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ شارح دے د حدیثو د شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ شاگرد دے مدینہ منورہ کے مہاجر او اس جنت البقیع کی دفن دے او نقشبندیو یو ورځ زوی تاوی چې پاکستان ته خط ولیکه د مانګه د یو مرید زوی وفات شوی دی یا د یو ملګري هغه خط ولیکه ورته وی دا ورته ولیکه چې मुझे आपके बेटे की मौत पर अफसोस हुआ और नूर अल्फाज लिखल बया ورته زوی هغه خط اورو وایرو نو زوی د خپل طرف نه لیکلو لکه خلق په الفاظو کې لکه تفنن کوي او خواهش پکې راولي मुझे आपके बेटे की मौत पर बहुत अफसोस और गम और दुख और रंज हुआ حضرت وی ته ماته لږ بیا ووایه هغه ورته بیا ووایي وی بیا ووایه بیا یې ورته ووایي او حضرت به سر ښکته کړو سترګې پټې وې سترګې ګلاب کړې نہیں بیٹے یہ بہت کا لفظ جو ہے یہ مٹا دو میں نے 3 بار دل پر توجہ کی مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا دکھ اس کے باپ کو ہوا تھا تو بہت کا لفظ تو مبالغہ ہے اور مجھے مبالغے کی حد تک افسوس نہیں ہوا میں صرف رنجیدہ ہوا اوہ ہو یہ کیا ہوا لیکن بہت کا معنی یہ ہے کہ میرے ہر وقت دل پر یہ رنج اور غم ہے کہ میرے دوست کا بیٹا وفات پا گیا ہے یہ نہیں ہوا ہے اس لیے بہت کا لفظ مٹا دو
دا بهت والا لفظ دینه ختم کا ځکه زما زړه ته هغه شان غم نه دی را رسېدلی تا ولې دا په دې خبرو کې دا کېږي ور طالبان عالمان تبلیغیان ذاکرین دا هم کله کله خبرو کې د مخکې نه یو خبره جوړه کړي د به دا بس بلکې د هغې خبرې اثر نه وي کومه که چې مبالغه راشي یاره چې زه خبر شوم نو بس بل شان شوم انی بل شان شوی او په ما یو شان حالو نو کوي دوره ورته ووایي که شوي در باندې چې ما ته انتهایي ډېر خفګان هغه وخت سره ورسېد ځکه زړه ته خو خفګان په اواز اورېدو سره ورسېد او ډېر خفه شوم بیا ولې تسلي ورکړه یا د خوشحالۍ خبره وي نو اومه د حد نه سیوا خوشحالي درته نه ده میلاو شوې ورته ووایي دې کې بیا دروغ شروع شي بیا یې نه هغه وایي دا داسې ده او ټول په یو بل باندې بیا پوهېږي ټول په یو بل پوهېږي بس هغه وایي ته ما ته حاجي صاحب وایه زه به درته مولوي صاحب وایم دواړو یو بل سره په دې معاهده وکړه نو دی ورته وایي ستا تقریر ډېر زیات مزدار و یاره وایي ما وایي چې ستا تقریر واورم خو بس وخت را سره نه وګڼې ستا هم ډېر ښکلی تقریر مولان دې کې کوي مولان په دې کې لوی کوي او مبالغه کوي نه دا یو د بل تقریر ته ایسارېږي نه دا بل د بل تقریر ته ایسارېږي دکه شان امیان هم کوي مامیان هم دکه شان مبالغې کوي نو مبالغه نه ده پکار مبالغه کې هلاکت دی بس نبی علیہ السلام وفرمایل هلاکت ته دغه سړی به هلاکت کې وي دا د خپل خوی نه د خپلو خبرو نه او د خپل کلام نه ختمول پکار دي دا مبالغه البته هغه مبالغه نه ده چې من د خپله څه محسوس کړي ما تاسو ته ووایي خپله څه محسوس نو هغه خو مبالغه نه ده یاره په ما دا ورځ ډېره ښایسته ښکلې تېره شوه ډېرې ښې هواګانې وي که په بل چا نه تېر شي خو دا هغه هواګانې محسوس کړي دا ټیک شوه مبالغه نه په کلام کې پکار ده نه په طعام کې پکار ده نه په بل څه کې پکار ده د خپل ځان لپاره چې څوک بیانوي نو دا لویۍ کې راځي د بل لپاره چې بیانوي نو دا خوشامد کې او چاپلوسۍ کې راځي او دروغ پکې راځي پښتانه وایي چې چا ووایي چې ما هندوستان کې وم نو هلته ما 20 ګزه ټوپ والو نو د وی چې دا یاره بس دی به وایي چې ولکه دا تا خو ډېر لوی ټوپ والی یو هوښیار په پېښ شوی دا ګز او دا میدان خو هغه ګز دی همدکه شان ځمکه به وه راشه دلته 20 ګزه ټوپ و نو مونږ به ستا ومنو هغه وایي نه هغه خو هندوستان و هغې هندوستان سي ته خو ته وې که نه که هندوستان و نو ته خو هغه وې ګزو مکه دی ځمکه هم هغه ده دا ګز او دا میدان بیجا مبالغه او دا شاعران هم کوي داسې مقررین هم داسې کوي مقررین او الفاظ استعمالی مشران وزاراتو به د دې څیز منع کوله مقفا الفاظ استعمالی او یو شان الفاظ استعمالی بیا هغې کې مبالغه کوي دې کې څه راځي اظهار پکې د لویۍ راځي ریا پکې راځي تصنع پکې راځي بناوټ پکې راځي خوشامد پکې راځي چاپلوسی پکې راځي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد على كل شيء ما حل الله باطل متفق عليه حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے نبی علیہ السلام فرمائے اصدق کلمت قالها الشاعر رشتونی د ټولونه ډیره زیاته رښتونی اصدق صيغه مبالغه ده یعنی د ټولونه رښتونی ډیره رښتونی او ډیره زیاته رښتیا خبره چي ده دا کلمه او بیت ته کلمتین مراد دغه یو بیت دا نیم بیته ده قالها الشاعر چې ویل د دې لپاره شاعر دغه څنګه تانیث
چې الته کلمتن نه نو کلمتون چې دنو هغه تانیث ته دی وجه قالها الشاعر چې هغه کلمې لره ویل ده شاعر چا ویل ده لبید شاعر تیر شوی دی او هغه کلمه صدا علا کل شیء ما خلا الله باطل خبردار ټول سیزونه چې دي ما سوا د الله رب العزت نه هر یو سیز به پانی کېږي یا دا معنا علا کل شیء ما خلا الله باطل خبردار د الله نه ما سوا هر یو سیز لره پناه ده باطل ختمیدون کې دی باطل ختمیدون کې تویل شي ختمیدو تویل شي جاء الحق وزهق الباطل حق راغی او باطل میټاو شو ختم شو لکه یو شی لیکل شوی وي په سیس باندې تی ویني یو بورډ باندې لیکل شوی دی څوک جاړن راړي وغه سپاکی بل څوک راشي چې تو ورته وای په دې بورډ سو هغه وایي هیڅ شی پې نو سپا بورډ دغه شان ته به دغه شان بلدیم دغه شان به بلی چا به نه یو لیدلي موږ به بیا مړه یو هغې کور ته به څوک راشي چاته به وایي چې دې کور کې څوک وایي چې هېڅ څوک نو زما ستا به پکې بیا څوک نوم هم نه اخلي اړو نوم نشان به دې نه مقبره کې به دې هم قبر ختم شي خلک ته به بیا پته هم نه چې دلته څه وایي دې ځای پخوا مقبره وه دې ځای پخوا مقبره وه دې ځای پخوا مقبره وه خو نښې نشته هر یو څیز به ختمېدونکی دی بس یو د الله ذات به باقي پاتې شي اے متعویدونکی او پناه کېدونکی انسانه دا ته په څه باندې دومره لوی غرور کوې چې ستا حیثیت دا دی چې د شپېتو او یو کالو نه وروسته به ستا هېڅ حیثیت نه د خلکو په مجلس کې به ستا نوم نشي اخیستی په کور کې به بیا ستا یاد نه کېږي تا له به ستا عیسه ډوډۍ نه پخېږي بلکې نوسانو ته به چې څوک خبرې کوي وایي به چې ستاسو نیکه و هغوی به وایي چې څنګه و بیا به په خپله کې لوبې شروع کړي اړو څوک به در باندې افسوس نه کوي علا کل شیء ما خلا الله باطل دې کې ډېر لوی عبرت دی نبي علیه السلام وفرمایل ډېر رښتیا ویلي دي یوې خو په دې باندې رښتیا ویلي دي چې ما سوا د الله نه هر یو شی پناه کېدونکی دی الله دا دنیا فانی پیدا کړې ده دنیا الله فانی پیدا کړې ده دنیا لره بقا نشته د دنیا څیزونه له بقا وي نه وي یو کور چا جوړ کا او څوک روان کی نو پاره کې چې سوي هغه ور سره ختم شي کنه پای کې یو میدان جوړ شي بیا خلک هغه ته ویل شي څوک چې دی دا کې کور ور چاته پته نشته او د الله نه ما سوا هر شي لره پناه د نبی علیه السلام فرمایل دا ډېره رښتیا کلمه ویلې ده دې کې یو دوه روایت دي یو خدا چې دی بیا شاعر دا شاعر بیا مسلمان شوی دی لبید او دغه روایت صحیح هم دی کېدی شي ځکه چې د شپېته کاله په کفر کې او په شرک کې شاعري کړې وه دا د کفر هغه شعر دی د شرک د وخت بیا چې دی مسلمان شو نو دا یې ویلو چې ما څنګه په حالت د شرک کې شاعري کړې ده الله ما له دوره عمر راکړي چې ستا د دین خدمت هم هغومره عمر وکړم دله الله 120 سال عمر ورکړه هغه دعا یې قبوله شوه شپېته کاله بیا د دین په خدمت کې اشعار ویلي دي یو روایت دا دی او یو روایت دا دی چې دی ډېر پخوا تېر شوی دی نبي علیه السلام وفرمایل چې نږدې ده نږدې وه دا خبره چې لبید مسلمان شوی خو دی مسلمان نشو نو دواړه روایت دي خو به هر حال د دې کتاب صاحب لیکلي دي مشکات شریف شارح چې دی بیا مسلمان شوی دی نو دې له موږ هم ترجیح ورکوو چې دی بیا مسلمان شوی دی لبید نوم یې لبید او دی به بیا مسلمان وي ځکه چې عبدالله استاد هم ځان ته لبید وایي لبید سرحد ډېر خوږ کلام یې ویلی دی علا کل شیء ما خلا الله باطل هر شی به ختمیږي مټاویږي به د هېڅ څیز به نوم نه وي څومره لوی دی عبرت شعر دی چې بنده دې ته سوچ وکړي نو د دې دنیا نه یې زړه اوچت شي چې واقعي دنیا د زړه د لګېدو ځای نه دی شیخ صاحب رحمت الله علیه مونږ ته وویې یو دوه شعره دي وي دا ولیکئ وی مولانا محمود سلطان صاحب حفظه الله
هغه راغلی و هغه ته یې ویل دا 2 شعرونه به درته نقل کوم زه نو یې ته بیا ښایسته خوشخطه ولیکه هغه بیا هغه لیکلو هغه اوس چا سره دي ما هغه له ورکړي دي او بیا بل چا مونږ له نور ولیکل هغه اوس مهمان خانه کې لګېدلي دي وایي دا ما ته ولګوئ داسې مخامخ وایي چې زه ورته ګورم چې ما ته بیا مرګ ډېر ور رایادېږي روزے بود کے آہ برآید ز کوئی ماں گردد غبار خاک لحد گرد روئی ماں از مرگ ما چو مدت 30 روز بگذرد در هیچ کوئی کس نکند جستجوئی ماں روزی بود کے آہ برآید ز کوئی ماں یورد بزما د کورنا زما د مرگ اغا آواز پورته شي خلک به وی پلان کې مړ شو تک وخت به خلکو باندې غم راشي او خلک به ووایي چې پلان کې مړ شو گردد غبار خاک لحد گرد روی ما بیا به ما خلک دفن کی بیا به را باندې لحد باندې ګټې کېږدي بیا به را قبر تیار کړي خارې به را باندې واړئ بیا به هوا راشي نو زما د قبر نه به خارې چاپېره الوزي از مرگ ما چو مدت 30 روز بگذرد چې کله زما د مرګ 3 ورځې تیرې شي تعزیت خلق ختم کی خلق غم لرازی دعاو کوي نو زه لا یاد یم خلقو ته از مرگ ما چو مدت 30 روز بگذرد در هیچ کوئی کس نکند جستجوی ما چې 3 ورځې زما د مرګ تیر شي بیا به زما دپاره هېڅوک ني چې ما پسې راشي ور راته وړه چې پلان کې راوځه بس بیا به زما کوشش څوک نه کوي که زه ډېر لوی سړی یم به زما کوشش نه کوي که ډېر مالدار یم به زما څوک کوشش نه کوي که وزیر یم که بادشاه یم نو به زما څوک د راتلو او د وینا کوشش نه کوي نه به زما په کوشش باندې څوک راځي بلکې چې څوک واوري چې هغه مړو دی نو بیا ورسره د چا څه کار دی بس د خبره ختم ده مړو سره د چا څه کار دی دا خو چا نه دي ویلي چې یاره پلان کې بادشاه او راده قبر له به ورشو که هغه کار هله وکړو لا د الله ولی نو بنده ووایي چې یا الله د دې خپل ولی په وسیله ماله دا کار وکړي نو د بادشاه خو چا نه دي ویلي د ګورنر چا نه دي ویلي ختمېدونکې دنیا د هر یو شی ختمېږي ډېره رښتونې کلمه ویلې ده ده تر دې پورې ویلې ده نبي علیه السلام دومره ووایي ورپسې بیا د یو بل بیت هم ویلی دی وکل نعیم لا محالة زائل دا مونږ په مراقبه کې وو تاسو ته معلوم دی او هر یو نعمت به ختمیږي میټاویږي به ما سوا د الله نه هر شی او هر نعمت د دنیا به زایله کېږي تا ډوډۍ وخوړه څه شوه تا نعمتونه وخوړل څه شو ته ډېر زیات وګرځېدې چکرې سیلونه دې وکړل څه چلو شو تا سره اوس د هغې څه ثبوت